عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې جبې ساتل پکار دغه جبه ده چې دنیا به په دوستم کې او دغه جبه ده چې دنیا به په دشمنه هم کې. یو بادشاہ خپل وزیر ته وویل چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده، د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړي په هغې کې چې کومه خوناکه تیکۍ نو هغه وریتکه او ماله یې راوړه. او وزیر لاړو، وزیرم پوی وزیرو دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسډب وزیر نه و، عقل یې لرلو. او ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پېژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر. لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار جبه یې وري تکړه او بادشاہ ته یې راوړه. نو بادشاہ ورته چې په ښکار کې خطی کا دا ده. اوس ښکار کې خو وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجی وي، زړه وي، خوناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه خطی کا بله نه وه، د دې جبې نه خطی کا بله نه وه. وی ښه ده نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکۍ نو اب وریته او ماله به یې راوړي. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې وله جبه وریته کړه او رایې وړه. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجوم. پرون مې چې درته ویلي چې خطی کا پکې وریته که او ماله یې راوړه نو ام دې م جبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي چې خرابه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو ام دې م جبه راوړه. وزیر ورته وی بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو ام دغه جبه ده او که خراب شی دی نو ام دغه جبه ده. دغه جبه ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه جبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاہ ورته ویل ټیک، والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ. ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوی په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول جبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د جبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب نه. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی و غریب غوندې غره ته بتلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته لکه څه کوي؟ وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅوم. ا دیو ورته وی چې ښځه داس چل دی چې راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي، بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅوو. ا سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لختې چې بوی. ما سره یو کونټه چا را کړې ده، د چندړو کونټه ده داسې د لاس چې وله داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راغی؟ نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه. سړی بتلو دیو سره به څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به د چندڼو لرګي راوړه او خرڅول دی، لوی مالدار شو.
چلوی مالدار شو نو سورزی دا سړی بیمار شو غره ته لانړو چې غره ته لانړو دیو خیالو کو چې دا زما یار ناراضي را تخکاری چې بیمار دی اوس کور ماته نه دی معلوم خدا پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې دیوه بلیږي نو هغه کور کې په خوا به دیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمارو ار کور کې دیوی چرته بلیده یا ټوله شپه دیوی چا بلولې او کم کور کې به بیمارو نو هغه ته به دیوه بلیده پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور आवाज کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته خدای جی دننه راشي د انسان په شکل کې دی په کټ ور سره کېناستو څنګه خې جوړې دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس ته زیر و زبر کو هغه ورته ویل ته زما دوست یې اشنا مې څنګه دې په تبر ووهم هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان ته خلاص کا بس تبرې والا را پرېښی دی او په دا سرې چې والی سرې دوه منځه شوی دی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه خلاص شوی او غر دې خپل شو چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړي ال او مغسې تازه دی بس مغه تبر یې اغستی دی او د ګردن ته ورته نیولی دی او دا سر یې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق ساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک تعلق ساتي یا تا سره څوک دوستی وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجه اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خو مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر نه رسي نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلی دي او پیدا کړی دی الله انسان ابو الجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبه د اور نه نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور نه اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د سلور قسمه سیزونو نه کړی دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د سلور قسمه سیزونو نه پیدا دی خاوره اور هوا اندازه کوي تاسو سلور
قسم سیزونو تا عناصر اربعه وائی نو سلورم شے عبدی دغه خاورا دا په اوبو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې اودرول. گویا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسد اقدس چې ده هغه د سلورو سیزونو نه پیدا ده: خاورا، اور، اوبه او هوا. دې سلورو سیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې ده د قران کریم په تقاضا دا د سلورو سیزونو نه پیدا ده. بیا د دې خنبیر چې دغه خاور خنبیر سلويخت کال پروتو. اوس د دې سلويخت کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علی السلام د خاور خنبیر سلويخت کال پروت. واقعا داوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا او د یو سړی دوستو او ډېر جانی دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی. چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معک حینا، په خدای مې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین یو حین سورځي چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چرته صبرې دی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کوله نو دغه سي بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. او دوست چی کنه دوست. او زمون پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته ویلي چې زه افسر ومنو خلقو به د واده کارډونه ډېر را لېږل او چې اوس د افسرای نه لرې شوی ما جمعې په ورځ مې تمئ خو یو کارډم څوک راونه لېږي. نو ما ورته یو شعر ووی ما شیخ سادی صاحب وی چې سرخی چودی دم برلبش، سرخی چودی دم برلبش گفتم که این چی کردئی. د معشوقې شونډې مصری ولیدې نو ما ورته وی چې دا دې څه کړي. سرخی چودی دم برلبش گفتم که این چی کردئی، گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم. وراته دا شونډه مې زکه سری دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکه ډکه پیاله اسکلی دي. نو شیخ سادی وایي چې ما ورته وی چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی. ما وی چې دا د عاشقانو وینې اسی فضول ولې توې. و ما شوقې راته وی چې گفتا کہ سادی دور شو در انجئی دستور است. وراته وی شیخ سادی لری شته پوسونه ډېر مکوا زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ما ته په پاکستان کې اوسېږي. پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناستې دنیا به درنه غیر چاپیر کیږي او صاحب چې تلری شي کوڅه ډب بدر نه جوړي. خدای پر راسته کې څوک در باندې سلام ووایي او ویل والله ستاسو خبره زماړه ته پیلو کومال دا حقیقت ته